الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و ناظرین، مونږ د صحابو واقعات شروع کړیو. د صحابو په واقعاتو کې زمونږ او ستاسو دپاره او د قیامته پورې راتلونکي انسانانو دپاره یو بهترین سبق دی، د ژوند تیرولو یو بهترین طریقه ده، او د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین ژوند زمونږ او ستاسو دپاره د ایمان یو معیار دی. الله سبحانه وتعالی قرآن پاک کې فرمایي: آمینو کما آمن الناس، تاسو داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابو ایمانو، یعنې ستاسو نه مخکې خلکو ایمانو. د مخکینې خلکو نه مراد د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین ایمان یادوي. او د هغې ایمان ولې الله پاک زمونږ او ستاسو لپاره معیار ګرځولی و؟ چې د هغې ایمان د ډېر لوی سطحې والا ایمان و. الله جل جلاله په دنیا کې د جنت زیري را لېږلي وو د هغې د ایمان د برکته. الله جل جلاله په هر مشکلاتو کې د هغې مددونه کړي وو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو او په نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ځان قربانولو د برکته. نو عزیزانو، د صحابو په شانتې د ایمان مطالبه زمونږ او ستاسو نه الله پاک کړې. په دې صحابو کې یو د حضرت بلال رضی الله عنه واقعه ده چې بلال رضی الله عنه ډېرې اوچتې درجې صحابي و. د نبی علیه الصلاة والسلام بهترین مؤذن و. په سفر او په حضر کې به د نبی علیه الصلاة والسلام سره مؤذن و. چېرته به هم چې تلو نبی علیه السلام سره به تلو، په لاره کې به هم اذان حضرت بلال رضی الله عنه کولو، او بیا به چې کله چېرته په مقام باندې و نو هلته کې به هم نبی علیه الصلاة والسلام په حضرت بلال رضی الله عنه اذان کولو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله اسمانونو ته لاړو، الله جل جلاله ورته جنت او دوزخونه وښوده. په جنت کې ورته الله جل جلاله یو محل وښودو، او هغه محل یو د حضرت عمر رضی الله عنه محل و، یو د حضرت د بلال رضی الله عنه محل و. او په هغه محل کې اوچته یوه حوره ناسته وه، او حضور علیه الصلاة والسلام د هغې باره کې تپوس وکړو چې دا د چا ده. حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل: ای د الله حبیبه ته ترې پخپله تپوس وکړه. نبی علیه السلام چې ترې تپوس وکړو نو هغې ورته ویل چې زه د بلال رضی الله عنه حوره یم. الله جل جلاله زما نکاح د حضرت بلال رضی الله عنه سره کړې ده. نو الله جل جلاله په دنیا کې ورته د جنت زیري ورکړي، الله پاک ورته سلامونه را لېږلي وو، الله پاک ته ډېر زیات خوشحاله و. نو هغه صحابو کې یو حضرت بلال رضی الله عنه دی. نو نن انشاءالله د حضرت بلال رضی الله عنه یو واقعه وایو. ایمان افروز واقعات دي، ایمان کې ورسره ترقي راځي، څومره تکلیفونه برداشت کول او بیا هم د الله دین نه پرېښودو. د حضرت بلال حبشي رضی الله عنه اسلام او مصیبتونه. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مشهور صحابي دی چې د مسجد نبوي همیشه مؤذن پاتې شوی دی. په شروع کې د یو کافر غلامو اسلام یې راوړو چې د هغې په وجه قسمه قسم تکلیفونه ورکولی شو. امیه ابن خلف چې د مسلمانانو سخت دشمن و، ده به حضرت بلال رضی الله عنه په سخته ګرمۍ کې د غرمې په وخت په تودو شګو سیده سملو، او په سینه به یې ورله لوی ګټ کېښوده چې ونه خوځي، او ورته به یې وویل یا په دې حالت کې مړ شه، او که ژوند غواړې نو د اسلام نه واوړه. خو هغه به په دې حالت کې هم احد 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 ویل، یعنی د عبادت لایق صرف یو دی، د عبادت لایق صرف یو دی، د عبادت لایق صرف یو دی. د شپې به یې په زنځیرونو کې وتړه او په کوړو به یې وهلو، بیا د ورځې به یې په دې زخمی حالت کې په ځمکه واچو، نور زیات به زخمی کولی شو چې بې قراره شي، د اسلام نه واوړي، یا ناقلارۍ کې
لتو ټکولو سره مړ شي. عذاب ورکوونکي به ستړي شو. کله به د ابوجهل نمبر راته، کله د امیه ابن خلف، کله د نورو، او هر سړي به په دې کوشش کولو چې په تکلیف رسولو کې زور ختم کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې حالت کې ولیده، نو په بیه یې واخیسته او ازاد یې کړو. حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه په فایده کې لیکي د عربو بت پرستو به خپلو بوتانو ته خدایان ویل. د دې په مقابله کې د اسلام تعلیم د توحید په دې وجه د حضرت بلال رضی الله عنه په جبه صرف یو دی بار بار دا وظیفه وه. دا د تعلق او د عشق خبره ده. موږ د دروغو محبتونو کې وینو چې چا سره محبت شي د هغه نوم اخیستلو کې مزه راځي. بې فایدې هغه بیا ویلی شي. نو د الله جل جلاله د محبت به څه وایي چې په دین دنیا دواړو ځایونو کې به کار راتلونکی دی. همدا وجه ده چې حضرت بلال رضی الله عنه به هر قسمه کړولی شو، سختو نه سخت تکلیفونه به ورته ورکولی شو. د مکې هلکانو ته به یې حواله که چې هغوی ورله په لارو کوڅو کې چکرې ورکړي، او دی و چې یو دی وظیفه یې بار بار کوله. د دې ورته دا بدله ورکړه شوه چې بیا د نبي علیه صلات وسلام په دربار کې مؤذن شو. سفر او مقام کې همیشه د اذان خدمت دته وسپارلی شو. د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه پس مدینه منوره کې اوسېدل او د نبی علیه صلات وسلام ځای خالی لیدل ورته مشکل شو. په دې وجه اراده وکړه چې د خپل ژوند څومره ورځې چې دي جهاد کې تېرې کړم. جهاد کې د شرکت په نیت روان شو. څه مودې پورې مدینې منورې ته واپس رانغی. یو وارې نبی علیه صلات وسلام په خوب کې زیارت وکړو. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایل ای بلاله دا څه ظلم دی، ما ته چېرته نه راځي. د خوب نه پاسېدو سره مدینې منورې ته لاړو. حضرت حسن حسین رضوان الله عنهما ورته د اذان فرمایش وکړو. د نیازبینو فرمایش داسې نه و چې پکې د انکار ځای وي. اذان یې شروع کړو او مدینه کې د نبی علیه صلات وسلام د زمانې اذان غوږونو کې پرېوتل و چې یو شور و غوغا شوه. زنانه هم د کورونو نه په جړا راووتلې. څو ورځې ایسارېدو نه پس واپس شو او په 20 هجرۍ ته نږدې دمشق کې وفات شو. نو دا د حضرت بلال رضی الله عنه واقعه وه، ډېره سبق آموز. څومره تکلیفونه د دین دپاره برداشت کړو، بیا د هغې بدله الله پاک دومره لویه ورکړه چې په سفر او حضر کې به د نبي علیه صلات وسلام مؤذن و. هر کله چې مکه فتح شوه نو نبي علیه صلات وسلام د اذان دپاره آواز وکړو. هر یو صحابي وي چې یاره نن خو به ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه د لوی درجې صحابه وله او لوی اکابرو ته د اذان موقع ملاو شي. یعنی هغې کې به یو کس ته نبي علیه السلام فرمایي چې راشه اذان وکړه، لیکن داسې ونه وه. نبي علیه صلات وسلام حضرت بلال رضی الله عنه ته وفرمیل وایي ای بلال راشه او د بیت الله په سر باندې بره چت باندې وخیجه او نن په ډېر ښکلي انداز کې اذان وکړه. نو چې کله مکه فتح شوه د اذان هغه سعادت حضرت بلال رضی الله عنه ته نبی علیه صلات وسلام ورکو. وجه دا وه چې د دین دپاره تکلیفونه ډېر تېر کړي او د هغه تکالیفو بدله والله الله جل جلاله په دنیا کې م ورکړه او په آخرت کې م ورله ورکړه. همدا بلال رضی الله عنه کله چې دا بیا وفات کېدو نو د خندل او کور والی جړل. نو بیبي ورته ووي وایي ای بلال ته ولې خاندې؟ او هغې ته تپوس وکړو. هغه ورته ووي بلال رضی الله عنه وایي ته ولې جاړې؟ زه خو د الله جل جلاله ملاقات له، د نبی علیه صلات وسلام ملاقات له او د هغه د ملګرو ملاقات له روان یم او ته جاړې. نو دا د صحابو واقعات دي. دې سره د انسان ایمان کې ترقي راځي، ایمان تازه کېږي او الله پاک هم پې خوشحالیږي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي اصحاب کالنجوم اهتدیتم. زما د صحابو مثال د ستورو دی، که د یو اتباع وکړه الله جل جلاله به تاسو کامیاب کړي
او الله پاک به لوی هدایت درکړي. نو د صحابو په اتباع کې هدایت دی، د صحابو په محبت کې د نبی علیہ السلام محبت دی، او د نبی علیہ السلام په محبت کې د الله محبت دی. او چا چې د الله سره محبت وکړو دنیا او آخرت والله الله جوړی. هذا هو المرام، والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.